بسم الله الرحمن الرحيم فإن تزوج على هذين العبدين فإذا أحدهما حر فليس لها إلا الباقي إذا ساوى 10 دراهم. مرسي مسلم کړي وغوښ شي ورته یو سړي د ښځې سره نکاح وکړله او ورته ویل دا 2 غلامان به مهر کې درکم به چې وکتل نو یو آزاد او یو غلام نکاح وشوله نو حکم دا د امام صاحب رحم الله په نس باندې چې دا کم آزاد دی دا اسم مہر نه جوړیږي نو دا کم چې غلام دی هم دا به مہر شي. خبره ختمه. او د امام ابو یوسف رحم الله په نس باندې دا کم غلام دی دا به ورته ورکي او دا کم آزاد دی کچره دا غلام به څو قیمت جوړېدل هغه پیسې به ورکي. امام محمد رحم الله فرمای کچره دا غلام د خځې د مہر مثل برابر او یا زه ته خبره ختمه کته کمو غلام بم ورکی ور سره مہر مثل بم مت برابر کی مسله پوه شوي وسو تو ګورای فین تزوجها کچری نکاح وکي د خځې سره علی هذین العبدین بدغت و غلامانو فاذا احدهما حر چې وګور یو پکې آزاد وي فلیس لا د خځې ته بنه ملاویږي الا الباقی مگر کوم چې باقی دی یعنی غلام خدا علی اذا ساوا 10 دراهم ادا منو ویلی چې د 10 دراهم برابر وي ازیت وي چې کوم وګوره به خو بلم 10 درهم متبور کوي 10 درهم ونه کم شي مہر مقررولو کې 10 درهم پوره کول ضروری مخکې دا مسله تیر شوی و. عند ابي حنيفه رحمه الله وجه بیان کا لانه مسمى وجداد جی دا 2 غلامانو کې اگر چې یو هر وختلو خو مسما خود کنه او قانون دا چې ترڅو په مسما عمل کیږي مہر مثل تبع نزو لہذا مسما وي لانه مسما ذکر مسما دا وجوب المسما چې دا وان قل اگر چې کم وي يمنع وجوب مہر المثل دا منه کوي وجوب د مہر مثل. امام ابو یوسف رحم الله فرمایي ویلی میو له العبد دغه غلام به متور کی وقیمت الحر او د حر قیمت باور کې لکه حر قیمت خو نوي مړه لو کان عبدن کې شریعت دوی کم قیمت جوړېدل هغه یادو ما دا خو حر دی خو بل فرض دغه شان غلام څومره قیمت وي. وجه صدا وجه دا د دې سړي خزبه تم کړي د چې طالب 2 غلامان در کومه د یو مہر تم ور کړي دا او قانون دا دی چې کله خاون خزه ته د یو مہر تم ور کې او به قادر نه نو به دا غشي قیمت باور کوي نه په یو قادر دی او باور کی او دا بل تم ور کړي خو هر دی دا قیمت باور کی لانه خوون چې اطمع تم ور کړي دا خزه ته سلامت العبدین چې بغیر څه د نقصان اته ته 2 غلامان سپاره او دې صورت کې دیونه عاجز شو وعجزان تسلیم احدهما عاجز شو د سپارلو د یونه او قانون دار چې کله 2 شي نه څوک خرڅ کی کنه د یو نه عاجز شي نو دغه قیمت به ور کوي به دلته هم دغه شان وی مہر کی فتجب قیمته. وقال امام محمد رحم الله فرمای او هو روایت نبی حنیفه دا امام صاحب نه روایت هم ده له العبد الباقی دا باقی غلام باور کی اور سره کشر مہر مثل او د مہر مثل برابر او زیات خو خبره ختمه خو کمو الى تمام مہر مثلها پیسې بمبر کی تر دې چې مہر مثل ورته پوره کی دا کله امکان مہر مثلها کشر مہر مثل لکزي اکثر دا زیتو من قیمت العبد د غلام د قیمتنا لانهما لو كانوا حرين وجب وريجي کچره دا دوړ حر وې کنه نو مہر مثل واجب دلو نو اس یو غلام دی یو حر دی نو به مہر مثل واجبېږي مہر مثل ته به رسو لانه ما لو كان حرين کچره دوړ حر وې یجب تمام مہر المثل نو تمام مہر مثل واجب دلو عنده د امام محمد رحم الله بنز فإن كان احدهما کچره یو بل دوړو کې عبد وی به هم یجب العبد بواجبېږي خو الى تمام مہر المثل بوله تاسو وایئ شوي کنه مخکې راځي جی مثلا دا کړي وو اذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها برګوري ټول نکاح فاسد کې چلا دخول نه شوي او قاضي تفریقه را ولي جداواله
نو که مہر مسما وي او که نه وي مسما به هر حال به ښځې ته هېڅ هم نه میلاویږي ولی جی مهر مثل خواله واجبیږي یا مسما چې دخول وشي خلوت وشي آیا موت احدهما وشي دلته شوي نو نصف مسما د لازم شي کنه یا متعه وی جی نصف مسما متعه لازمیږي چې عقد شوی صحیح دلته عقد صحیح نه دی شوی نه د مہر د نصف مہر لازمېدلو د پاره یا د متعه لازمېدلو د پاره یا مهر مثل لازمېدلو د پاره یا مسما د لازمېدلو د پاره څه وجه نه ده موجوده کنه پیږي واذا فرق القاضي کله چې تفریقه قاضي راولي بین الزوجین کې فی النکاح الفاسده کې قبل الدخول د دخول نمخ کې فلا مهر لها ځکه ما ترجمه نکوم تاسو خو پیږي پیسې مسانی مهر وته نه ملاويږي ولی لان المهر فيه وجد دا قاعده بیانې دا قاعده ذهن کې کنه وای په نکاح فاسده کې په مجرد عقد سره مهر نه واجبېږي نه نصف مسمى او نه متعه او نه مهر مثل نه مجموعي مسمى اورا لان المهر چره فيه بنکاح فاسده کې نه واجبېږي بمجرد العقد باندې لفساده ځکه عقد خو فاسد دی فاسد عقد له څه اعتبار نه وي وانما يجب باستيفاء منافع البضع البته بيع کې فاسد بيع له اعتباري بيع کې فاسد بيع له وجدار بيع کې د فاسد او د باطل حکم بیل نکاح کې عام طور فقهاوی د باطل او فاسد یو حکم دی نکاح کې مقصود حل د وته دی هغه فاسد کوم نه حاصلېږي او باطل کوم یو حساب دی کوم ته ورسېدو وانما يجب دا بکله واجبېږي باستفاء منافع البضع دا هم ویلو کنه وکذا بعد الخلوت که خلوت کړو کنه خلوت لاوت نه وشوي بهم څنګه واجبېږي دا بل قاعده وره نکاح صحیحه کې خلوت سره پوره مسمى واجبېږي یا مهر مثل واجبېږي دا قاعده او په نکاح فاسده کې خلوت لره حکم د وتی نه وي لہذا نه پوره مسمى واجبېږي او نه نصف او نه مهر مثل واجبېږي وکذا بعد الخلوت وللان الخلوت چې فيه بنکاح فاسده کې دا به حکم د وتی کې نه وی کنه لا يثبت بها نسابدیږي به خلوت سره التمكن قوت قدرت مولوی صاحب دا خلوت چې لګ برو ګوري دا مونږ په زید وتی ودرو په نکاح صحیحه کې ولی نکاح صحیحه دعیوي چالره ته پوه نه شوي وتی لره چې نکاح صحیحه وتی لره دعیوي نو دا خلوت چراله بس څه به کوم ویل کوي وکړه او دې کې واخ 67 نمبر ماده لګو دلیل شی فی الامور الباطنه يقوم مقامه تم ویلو کنه او په نکاح فاسده کې دا نکاح داعیه د وته نه ده نه خلوت د وته بځه باندې نشو دروله تاسو په قواعد پیږئ کنه لأن الخلوت لا يثبت بها التمكن فلا تقام دخلت بنو دريږي په مقام د وته باندې فإن دخل بها فلها مهر مثلها ولا يزاد على المسمى الاكبر غوريجي کنه کای فاسده کې دخول وشول وسبت سکو نو اورا نکاح صحیحه کې چې مهر مسمى واجبېږي او که مسمانی مهر مثل واجبېږي دخول سره نکاح فاسده کې دغه شان نه ده که مهر مسمى وی او کنه وی بهر حال با مهر مثل واجبېږي البته که مهر مسمى د مهر مثل نه زیات وی نو تر مهر مثل پورې ورکو زیات به نه ورکو زشوا او که مسمى د مهر مثل نه کم وا نو به چې کوم مسمى د هما غبي مهر مثل بنوي به وره نکاح فاسده کې چې کله دخول وشي نو مهر مثل به واجبېږي مهر مسمى شوی ویو کو نوی پوره تفصیل ادا ده کچری مسمى د مهر مثل لزیت وا مهر مثل 100 روپۍ مسمى 1500 نو مهر مثل معنی باندې زیتی کو صرف 1500 روپۍ وشي او کچری مهر مثل د مسمى د مهر مثل نه کم وا مهر مثل 100 روپۍ او مسمى 500 800 نو به چې څومره مسمى د ما غبره وي اخو به بسي نه ورزو پوه نه شي به وجه کې آسان دي ښا فإن دخل بها کچری دا خوند دخول د خځې سره وکي فلا مهر مثل خځې ته به مهر مثل ملاويږي ولا يزاد على المسمى معنی وزیادت نکو د زمونږ د حنف مسلک د خلاف ول ظفر
امام ظفر رحم الله ته خلاف ثابت دی هغه ببای ور قیاس کوي بای کې دا کار دی چې بای فاسد هم وي چې قبضه به وشي پوره قیمت واجبېږي کاغر څومره وی ښا مې صورت درته بیان کړو ما عبدالرحمن نه کتاب واخیستلو بای فاسد کی مثلا د شرط ولګولو کتاب در ماین در خرڅو مخه مې شپه په کې مطالعه کوم دا شرط فاسد ده کنه چې عقیده نو کې چاته ګټه وي به کتاب ما سره قبضه میکو ملک میراله به مان هلاک شو مخ کې می خرڅ کو توجه جی هلاک شو دا صورت وایا نو اس حکم داده قیمت شرط مروزه به عبدالرحمن تور کوما کا د مسما د سمنو نه کم وکځه ته قیمت د کتاب 1200 ما مسما 0 روپۍ و 1200 ور کوم پوه نه شولې پی ندل تم د حکم دی کوم مسما زیته و محرم سلبانی زیته ور کوم کنه نه په مبيع کې کم قیمت وی غدسي لکه په وضع کې محرم سل او مبيع کې چې کم سمن وی غدسي لکه ما نکاح کې مسما تاسو پوه شئ کنه بیا خلاف للظفر هو يعتبر بالبيع الفاسد مني والقياس كي ولنا من وتوايو من دلیل واوري مولي سبه دې سړي چې بدینه کای فاسد کی دا وتی کړي دا کنه الګ ډډم ور اوچت شه نکای فاسد کی چې دا وتی کړي دا کنه نه دغه حصول د منافع او د دغه وتی دا مال نه دی چې د مقابله کې پیسې راشي دا مال نه دی منافع چې دا مال نه وی دا مې درته مخ کې ویلیو کا البته دا قیمتي جوړیږي چې کله تسمیه وشي دا قیمتي جوړیږي چې کله وکړي الکا نکاح کوم شوی دا فاسده او ور سره سم شوی وتی یعنی منافع د بوزي حاصل کړي دي چا خاون دی خاون کوم منافع حاصل کړي دا مال نه دی البته دې د بار قیمت راځي قیمت خو ال راځي چې څه وشي تسمیه وشي پیږي کنه او تسمیه په کوم عقد کې معتبر عقد صحیح کې دلته کوم عقد دی فاسد دی نه تسمیه کوم مہر زیاته شو اعتبار به ورلا سر مہر مثل لبي پیږي او که مسما دغه نه کم و مہر مثل لا نبی به مقه مسمى مہر مثل بنه برابر ولید خزه بدیله کې راضي شوی دا غزيتي د سره بیان نه دی شوی نو وګورئ ان المستوفى چې د منافع د بوزای هغه مال نه دی لیس به مالین وانما يتقوم دا قیمتي جوړیږي تسمیه په وجه فاذا زادت على مهر المثل معنی شکل تسمیه زیاته شولا لم يجب زیادت نه واجبېږي ولی تسمیه اعتبار ورک کنه یار جی لعدم صحت التسمیه تسمیه نه د صحیح کنه ولی نه د صحیح عقد نه دی صحیح یار او که شریدا کم و تسمیه نبی به هم دا تسمیه مهر مثل ته بن رسو ولی د تسمیه وړاندې تر مهر مثل پوری تسمیه شته دی نه نو مسمانه ده وان قصد ک تسمیه کم شي لم تجب زیاده على المسمى من زیادت نه دی واجب عدم التسمیه ځکه د تسمیه نشته دی بخلاف البيع په خلاف د بيع کې بيع او د کې فرق دی کنه یار الته خو بیا مالو هغه حاصل کړو امام ظفر سبت وي عدل تخاون منافع د بوزي حاصل کړو دا مالو نو دا خو موږ مال کړو قیمتي کړو مو د چا د وجنه تسمیه د وجنه کومه تسمیه چې عقد صحیح او د مبيع په بيع کې مبيع به هر حال مال له کومه فرضي تسمیه ول لګو کني لګو او already مال دینو بخلاف البيع لانه مال متقوم دا خو قیمتي مال لفي نفسه فيتقدر بدله دغه بدل به مقرري کې قیمت بقیمتي بقیمت سره کومه مقرره وک نه مقرره زمون په مقررتیا ته نه دی محتاجه هغه اعتباري نه دی هغه حقيقي دی تاسو ولکه پوه شوي کنه برو ګوري جی د نکاح فاسد بیان شروع دی کله چې قاضي تفریقه بنې کا فاسده کې قبل الدخول راولي مہر ورلنی وی و مسله او کله چې دخول شوی وي مہر مثل بوي په مسما بزاید نه وي او که مسما د مہر مثل نه کم او هغه مسما بي دو مسلې درېمه مسله نکاح فاسده کې با عدت وی کنه بوي و یو جی عدت بوي ښا ولی عدت کی جی احتیاط دے عدت کې سره احتیاط دی وره وعليه العدت په دغه زمانه به عدت هم وي الګ عدت خو بنی کای صحیح کی وی کنه دا خو صحیح نه ده وی جی د احتیاط بوجا دا مشابه د نکای صحیح قیاس کو په نکای صحیح باندې یعنی فاسده هغه ور قیاس کو
الحاقا للشبهه من ملحقو شبهه نکاح فاسد نکاح بالحقيقي اذا حقيقي نکاح سره في موضع الاحتياط د احتیاط بځای کې خلک دا سکینو او بلا وتحرزا او دې لپاره چې بچاو راشي ان اشتباه النسب د نسب د اشتباهنا ولی مولوی سي مسله را روانه ده په نکاح فاسده کې چې کوم ماشوم وشي هغه دغه خاوند ته منسوب وي ښا نو اوس کې دې شي د سړي د کزه وتی کړی او کزه مال شي پیژنې حامل شي او یا نه حامله پته نه لګي نو را شهادت په تر کې چې پته ولګي د چې بل چا سره نکاح وکي په دې عدت کې او سبب وتی وکي اشتباه د نسب براشي چې هغه چا سره نکاح فاسده شوی داغه خاوند بچی دی او کړی دی بل دی درې مسلې څلور مسلې وشولې څلور کا قبل الدخول مہر نشته بعد الدخول شته عدت پښته درېما څلورم ووره د عدت به کله نه شروع کیږي وای چې دا به اخیری وته نه شروع کیږي اخیری وته نه نکاح فاسده کې سل پیری وته کړي د کافر بچي په درې ورځو کې نه د کله نه بدجی عدت شروع کیږي اور 1 تاریخ باندې نکاح شوی او وته شروع کړي دا تر 5 تاریخ پورې وته کړي د کافر بچي اړې بیخ کړي 10 تاریخ باندې قاضي تفریقه وکړه تاسو نکاح ټیک نه ده نه عدت به 10 تاریخ نه اخیری وته نه هغه کوم 5 تاریخ وعليه العدة خجي ويعتبر ابتداؤها الک الټمی ویل کم غیر مفتى به رای د امام ظفر رحم الله غمی ویل وورا کله نه چې قاضي تفریقه وکړه کنه بيدت شروع کی هغه څوم تاریخ دی 10 امام ظفر رحم الله وی د اخري وته نه چې هغه څوم دی 5 ويعتبر اعتبار بوي ابتداء د عدت من وقت التفريقنا لا من اخر الوتيات د اخري لو بننا والسيوم دا سيده لان ذک عدت چره تجربه به اعتبار شبهه النکاح وختم دا مسله وکړه شبهه نکاح په وجه واجب دی د څه ده کنه نو نکاح باندې قیاس کړی ده کنه او نکاح کې چې کله جداواله راشي خزه خوان ترمنځ طلاق علی د شروع کیږي دلته هم علی ورفعها بالتفريق او رفع د شبهه نکاح بچا کیږي تفریق کیږي نکاح فاسد هغه په تفریق کیږي څو مسلم بیان کړه لگا څلور شو کنه پنځما ويثبت نسب ولده دام ویلو نکاح فاسده کې کما شوم مو شو کنه دا به هم دغه خاوني د چا سره چې نکاح فاسده شوی دا ويثبت ثابتي کې با نسب د ولد د خزي خاون ته ولی نسب کې قانون روان دي ان شاء الله وایو بغي کې احتیاط څومره چې ممکن وي کوبه د فقاو قاعده ذکر کړی دا ځکه کما شوم به نسب پاتې شي به خلکو ته غرب شي فغورونه ور کوي تربیت به صحیح نه کیږي الان کې پیغور نه ساتل تربیت کول دا ضروری دي غیر بار بکار ده چې بس څه طریقې سره نسب ثابتې دي بس ثابتو وي لأن النسب چې دی یحتاط احتیاط دی په اثبات کې احیاء للولد دې لپاره چې ولد ژوند دی پاتې شي اسنه چې خلک پیغورونه ور کوي مل شي څو خوراک نه ور کوي مل شي د ولد لپاره فیترتب على ثابت من وجهن دا نسب ثابت مرتب شي په ثابت من وجهن معنی یعنی من وجهن نکاح صحیح من وجهن نه ده من وجهن چې صحیح ده نسب من باغي ور مرتب کو څو مسلې شوي پنځه شپږم وره وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول الک نسب کې قانون دا دی چې کله نکاح وشي او د نکاح نه پس شپږ مشتلانی تیری شي او بچی راوړي دا نسب به بلار ته نسب دیږي خوند ته دا چې د بار چوته کړي رامي او دا بچی داغه وخت نه دی شپږ مشتو کې دن بچی وشي هغه خوند ته نه منسوب کیږي د دې خوند ته بلکې ام زینای اشپږ مشتي تیری شي ازته به خوند ته منسوب کیږي دا مسله خو یاد شو دلته به حساب کتاب وي توجه جی دلته نکاح شوی به 1 تاریخ مانی دخول شوی به 20 تاریخ مانی دلته بشپک مشتو کې دن بچي وشو دغه نکاح فاسد کوم خاوند دته به منسوب کیږي خو وخت النکاح نشپک مشته بنی حسابيږي بي وخت الدخول نشپک مشته به حسابيږي هغه څوم تاریخو 20 تاریخه نو که 1 تاریخ نه والا تر 20 پورې د منځ کې شپک مشته پوره شوی او بچي وشو به خاوند ته نه منسوب اګه 20 تاریخ ته ورسېدل شپک مشته په دغه پوره شولې دي نه زیات به وشو به پوهیږي کنه به وتعتبر مدة النسب چې دی له اعتبار وي من وقت الدخول ندر امام محمد رحم الله رای دا په دې معنی فتوام دا ولی وجد ده عام طور باندې منګه نفس نکاح په زید وتی ودرو خدای له چې کله نکاح صحیح وي
ناغه بزې د وته زکه ودرو چې هغه وته له داعیه وی وخت ویلیو او په نکاح فاسده کې د نکاح په زید وته نه ودرېږي ولی دا وته له داعیه نه وینو دلته بس صفا په وته باندې کار کوو لأن النکاح چې دا نکاح فاسده ليس بداعین دا داعیه نه د الیه وته تا والاقامه باعتباره او د نکاح چې موږ د وته بزې ودرو کنه دا هم د دې اعتبار په وجه به اعتبار مطلب هم د دې په وجه چې دای د کنه د دې په وجه معنی دای ته په وجه ده قال د قدرین مولا فرمای او مہر مثل یو تور به خوات هلک برو ګوري چې دغه پنځه مسلې به د نکاح فاسد ختمه اوس راته دا بیان غړ دی را لو چې په دې باندې مہر مثل څه مطلب دی وای چې د دې جنې د خاندان کې می جنې کوي دي د بلار طرفه د خاندان نو کوم مہر دی قبدي لور کو مہر مثل دا مطلب دی چې کله مہر نو مسما شوه نبی د دې جنې د خاندان د پلار د طرفه خاندان خورې ده تر لورینی دي ترورې ده د پلار طرفه د دې کوم مہر دی به ته ملاويږي پوه شئ به اوره ومهر مثلها يعتبر دبا موت قياس وي به خواتيا بخويندو ماني واماتيا بترورينو باني وبناتيا امامها او د تر بلوريانو باندې لقول ابن مسعود د ترور بلوريانو نه ښا د ترور لوريانو خو د ترور خوند ته منسوب دي خو بیل خاندان دي دو دلایل پیش کړي نقلی دلیل اورید عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قول له الله یو زنانه تپوس ته وشو جی وی خاوني وفات شو دخول وسره نو شوه محرم ورلنو مقرر شوه ندی صورت کې محرمي سلی مخ کې ویلیو چې دخول نه شوه خو چې خاون وفات شي به هم څه وي محرمي سلی چې نه مقرر شوه ویلی مو کنه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه تپوس شو موږ نور انور قیاس کې ویلی دي دا شانو سامي قیاس کې سبا وته ورکو هغه ته جواب کې فرمای لا مهر مثل نسائها لا وكس فيه ولا شطط نبي تكمو انا بي زيتو دي معنی حدیث ختم شو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قول ختم شو صاحب د هدايه فرمای مهر مثل نسائها نسائها کې د خزي منسوب کړي دي جنې ته د دې جنې خزي دې جنې خزي څه مطلب دی د جنې د خاندان خزي یعنی د دې د پلار د دې چې کوم خاندان دی بلار تر په دغه خزي یادای هغه د خوین دی او تر لورین یو ترورین دي کنه نه پیږي پی او ان اقارب الاب مخکې راځي جی نقل عقلی دلیل ولئن الانسان مناسب دی وش قیمت به څنګه معلومه دغه هم جنس قیمت به معلومه الکه اوریجی په څو دي دا بازار کې به اوریجو ریټ معلوم کی کیلو دام پاغي دي ټوپۍ په څو د بازار کې ریټ معلوم کی دام پاغي دا هم دغه شان یو شی د دې وش قیمت دغه د هم جنس نه معلومیږي د څه ده کنه او د دې جنې هم جنسي د دې جنې د پلار د خاندان جنکې دي نه دغه د بوزعو د شیو کوم قیمت او بد دي کنه بیرسي دا شی ډېر ښه دی لکه چې یادوما ولئن الانسان انسان چې من جنس قوم ابيه دا جنس د قوم د بینوي وقيمه الشيء چې انما تعرفو دا خو به جندل کېږي به نظر فی قیمت جنسه چې سره نظر وکړي د جنس په قیمت کې ولا يعتبر بامها هغه د مور مہر وته معتبر دی کنه نه ولا مور خو د بل خاندان نه حق مور د بلار ترلروا نو بس به خو خاندان یو دی بس به ټیک ده ولا يعتبر بامها اعتبار بنوي د مور مہر لره وخالت یو د مور د خور مہر لره اذا لم تكون کله چې دواړه نوي من قبيلتها د جنې د قبيله نه نوي ویږي کنه د بلار ترلره نه نوي لما بينا وقت بيان مکو کنه وهن اقارب الاب فإن كانت الام من قوم ابيها يا لما بينا معنا وقيمه الشيء انما تعرف بالنظر الى قيمه جنسيه اشاره کوي فإن كانت الام کچری موروا من قوم ابيها د بلار د قوم نو څه مطلب بلار قوم نو خوري و نه لکه خور سره نکاح نه کیږي بین كانت بنت عمه د ترلوري وا ازین لکه ارامینی و ترلوري نو مانی مینی طالبان اکثر دالو بګي کله د ماما بلور مینی او کله د تر بلور مینی کله د ماما بلور مینی یو سوادم وش او کله د تر بلور مینی مخکې راځي جی بيان كانت بنت عمه فحينئذ يعتبر بمهرها باعتبار مهر د مور لروي ولما انها من قوم ابيها څنګه به خدا د پلار د قوم نه ده اوس راشي جی دا مثلا ذکر مهر مثل کې خصيص شروع شولې کوي یو مسله یاد ساتي چې مهر مثل کې با
د جنۍ د بلار تر به کوم خاندان جنکۍ دی هغه مہر مراد وي دغه مثال صحیح شو خو دې کې څه قیدونه دي ګورې ښا یو جنۍ وایي جی زما د خور دومره مهر او مال هم دومره راکوي د تر د لور مې دومره مهر او مال هم راکوي داسې نه ده کافي نورې قصې دي پکې واوره یوې جنۍ له به د بلې جنۍ په شان مهر اله ورکوو چې دواړه په عمر کې برابري یو جمال کې برابري دواړو حسن یو شانی اوس یو بدرنګ شی دی هغه وایي ماله د هغې په شان مهر راکوي کېدای شي څوک یو څو څپېړې مو وایي مال کې هم برابري یوې سره 2-3 لکه روپۍ دي 1 کروڑ روپۍ ورسره دي هغه چا مهر یې غټ مقرر کو او بلې سه 1 روپۍ نشته وایي مال هم دقه مهر راکوي دا صحیح نه ده هغه خلکو پیسو په وجه کړي خدای غر کړي سمال خو کمزور دی کم دی عقل یوې جنۍ دواړو عقل برابرونه دی وی کوم مهر به د بلې می اوس یوې جنۍ مثلا 1 لک روپۍ مهر هغه روغه و د بل لیوانې د وی مال مغه مهر راکړي تاله څوک ګوت نه درکې تل مار یې خجی دین کې به برابرۍ بیا خو باجی و باجی علم یې کړی و ته خو فاسقه جنۍ ته خو چام نه پریخي ته خو چا سي مفت وکړم ډېرې بلد کې به برابرۍ جز ما خور د کنه ما تر لور د چی اخر کې اوسې کې هغه لکه مہر د مال امر کته څه کوم دی کې اوسېږي چې مونږ مومند کې اقل نه کې اوسېګو خدای دې غر کا تا څوک پلو مانیم نه کوي او خاري وا عصر زمانه کې جز ما خو تر لور د خور د هغه مہر خودمره مقرر شوی وکړه پلان کې زمانه کې هغه وخت مهرونه زیات اوس کم شوی اوس غلي کې نه نو دې شي نه کې بوله اعتبار یو غره نه چې بس وای مال د غیب شان مہر راکې ګورې وته ويعتبر في مهر المثل ان تتساوى المرأتان في السن یو قید کا جی هغه 1 لک روپۍ مہر مال مقرر کړي اخو د لسو اخو د تلسو کالو و د شلو خو مزیدار شیو دا غیر کې کته خو 500 کالو ایته خو څوک په روپۍ نه کوي ولا بند ک کني په خوده ک څوک دیوم کی یو والجمالي هغه کې جمال او دوا والمالي مال ورسره او مالي دا شی نه یادو مونږ چې کم د مال وایو پیسې یادو ما درې والعقل څلور والديني دین مراد دیانت دی 5 والبلدي خار ځینې خار کې رکھځو حیثیت اوچتي او ځینې علاقو خزو په روپۍ څوک نه کوي شپږ شو والعصر زمانه اوره لان مهر المثل يختلف باختلاف هذه الاوصاف دي له اعتبار څخه ورکو چې مهر مثل چې د مختلف کیږي به اختلاف د دې اوصافو کې بدلیږي ما ټوله قصه وکړه همدغه شان مختلف کیږي به اختلاف د دار باندې الکه دا جنې د پلان کې خار والا داخله کې به بغټو روپو کوي والعصر زمانو په اعتبار سره بدلیږي قالوا مولان ویلی دي ويعتبر التساوي ايضا في البكاره دا خو سم شي ویلو جی غزمات تر لور له 1 کروڑ روپۍ مهر خو مال خو دې کم از کم یو 50 لکه کی دي مستا خو شي کولا او شوي دي تا هو خرم دې نه کوي خر وګوره ويعتبر التساوي ايضا في البكاره لانه يختلف بالبكاره والسيوبه ځکه خزي په بکارت او سیوبت کې مختلفي باکری مہر زید پیو د سیوی کم مجموعي تور معنیته شو کې غیر امریکا سن جمال مال عقل دین او بلد عصر او دا ور پسې بکارت او سیوبت واذا زمن الولي المهر صح زمانه لکبر وګوري ولي ول د جنې خاون تا جنې نکاح وکړه د یو سړي سره او بس د خاون د طرف خپل لور د پاره د مہر ضامن جوړ شو صحیح ده ویږي کنه عام طور باندې سخر ضامن جوړیږي ګور ته وي ساده مہر ز ضامن زه به درکم دا صحیح ده واذا زمن الولي ضامن جوړ شو ولي المهر د مہر صح زمانو زماني صحیح ده لانه وجه سلام ولي سب دا ولي چې ده دا د هغه چا د اهل نه دی چې څوک څه پزان لازمي نو لازميږي پی څه مطلب دا د حجر خبره ده کتاب الحجر لیوانه بزان څه لازمي نه لازميږي ماشوم بزان څه لازمي نه لازميږي غلام په حالت د غلامۍ کې بزان مال لازمي نه لازميږي دا درې وړه دا قابل د التزام نه دي بزان باندې د څه لازمولو نه دي او دلته خدا سي نه دي لانه اهل الالتزام دي او دا کوم شی بزان لازمي دام داسې شی دی چې څوک بزان لازمي نو لازميږي هغه سره مہر پیسې بس ټیک شو پدن لګي بوې شوي کنه
څوک چې بزان لازمي هغه اهل د دې دی کوم شی چې بزان لازمي هغه داسې شی دی چې بزان لازميږي نو وی لانه اهل الالتزام یو وقد اضافه او دې سلی نسبت وکړلو د دې التزام اضافه کې مفعول ضمیر التزام تراجی دی الی ما داسې پیسو ته يقبل چې قبلي هو دغه التزام لره الی ما داسې پیسو ته يقبل چې دغه پیسې قبلي هو دغه التزام فیصح نو بس صحیح بشي بره ګوري به په ضمانت کې قانون دا دی توجه جی ما په دې عبدالرحمن باندې کتاب خرڅ کو او دا سره چې دی دا عادل چې دا پیسو ذمہوار جوړ شو جی کتاب په خرڅ کې پیسو ذمہوار نه به مشتری بای له خيار د دوړو نه خستلې شي مشتری نه هم او څوک دغه ضامن دی غنم دلتم د جنۍ خاوندم د مہر مطالبه کولې شي دا اصل دی او دا ولی چې څوک د بلاری د ضامن جوړ شوی یا ورور د څوک هم د دغه نیم کولې شي ثم المرأة بخذ چدا د په خيار کې د فی مطالبتها په دې خبره کې چې مطالبه وکي زوجا د خاوننا او ولیا د یاد ولینا اعتبارا بسائر الكفالات منګه په بقایا کفالاتو باندې ورقیاس کول ته کفالت کې دغه حکم دی زمان کې ویږي کنه به کفالت کې دا مسله ده توجه جی دا عادل چې دی د عبدالرحمن د طرف په کفیل جوړ شو نو کله عبدالرحمن ورته ویلی زما کفیل جوړ شه پیسې ورکا او د به مال راکړي د په امر راکړي نو اوس به دا واپس ته نه اخلي رجوع به پکې او کده وته نو ویلی او مال د خپل طرف په پیسې راکړي ضامن جوړ شوی نو به په دغه اصل باندې رجوع نشي کولای دا احسان شو تبرع شو فیږي کنه دلته کچره دی خاون ورته ویلیو چې د دې جنۍ د مہر وکیل کفیل جوړ شه او کفیل جوړ شوی او به سید په خاون رجوع کولې شو کني وته ویلی به رجوع نسخر چې کله خواخله د مہر ضامن جوړ شي نو کوزي وته ویلی بزوی به رجوع کولې شي کني ني شکنن سبا دالو بد ګورې وتا ويرجو الولي ولي برجو کوي اذا ادى کله چې دا ادا کی بچا برجو کوي الله زوج باندې دا کله ان کان بامره کچری دا کفالت پامر د خاون شوی کما هو رسم فی الكفاله کفالت کې دا رسم دینو وکذا يصح هذا زمان وان كانت زوج صغيره لک برو ګورې یو سری خپل لور چې دا کنه نابالغ لور چاته بنی کا ور کولا او د خاون د طرف د خپل نابالغ لور د مہر ضامن جوړ شوی هم سیده بهم صدا سیدا ځکه عقد د خپل نه دی بنکاح کې خدا پلار چیرې دا خو صرف معبر د تعبیر کې عقیده څوک د ما جنۍ ده نو ځان د پاره ضامن نه جوړیږي بلکې چاره بار جوړیږي جنۍ د پاره مثلا روان د ګورې وتا وکذالک دغه شان سید دغه زمان اگر چې دا زوجه صغیره وي بخلاف ما اذا با لکبر ګورې بل صورت واوري توجه جی زما زوی ده نابالغه دغه مال له مثلا د موبایل لزیب د عبدالرحمن باندې خرڅوم نابالغه دی او زه خپل زوی د بارا د عبدالرحمن د طرف ضامن جوړ شم په 100,000 روپۍ مې به ور خرڅ کوله کزه دې ضامن توجه دا نه د جایز ولې نه ده ځکه بابا یې کې چې څوک ولی کنه ولی هغه باقاعده عقد وي زه بایې ما او بایې د ځان د پاره ضامن جوړیږي څوک ځان د پاره ضامن جوړیدل شي پیسې د کتاب درمانځ خرڅوم او د پیسو ز خپل ضامن شم زمان کفالت خو ویل کیږي ذم ذمه الى ذمه اخرى تا انت اخرى ته نه لري نو نکاح کې د عقد چی د څوک چی کار کوي ولی دا باقاعده څه وی عقد وی په نکاح کې معبر وی او په بای کې عقد وی اورا بخلاف ما اذا بالب کله چې خرج کې بلار مال د صغیر او زمين الثمن او د ثمنو زمين جوړ شي دا سینه ده ځکه ولی چی دا سفیر او معبر وی په نکاح کې او په بای کې هو عقد وی او مباشر وی بای کې څنګه مباشر وی ما د خپل نابالغ بچي مال بده ور خرڅ کو نو په ما باندې ذمہ ده د مال بده ته وسپارم مشتری ده او زما حق د پیسې به ته غواړم ورته ټول حقوق ما ترجی شو کنه حتی ترجع العهده تر دې چې دا عهده چې دا علیهم بدمانی بدی پلار باندې رااله مبیاس پارل والحقوق او حقوق چې دي الیه ټول دې پلار دي پیسې به مشتری اند ته ور کوي ويصح ابراؤه عند ابي حنيفه مشتری د بری کو ځاله ک بری میکړي هم سیدا مشتری ته پیسې مرکه و بری کړلو به خپل طرف وزیل ور کوي دا سیدا کان او دا عقد دې څنګه د سکول شي عند ابي حنيفه او محمد رحم الله او بل وورا ويملك قبضه بعد بلوغه چازي بالغ شو کمال ولا خرج کړي به هم دغه د مشتری نه پیسې غستلی شي
حالانکه زی بالغ شوی ولې اخیستی شي ځکه په بیا کې دا ولی چې د باقاعده څه دی عقد د یار مکه ویلی وکیل کې کنه فلو صح الزمان کم دی نو کدلته زمان ټیک شي یسیر زامن لنفسه او به زامن د چا جوړ شي ځکه دا خپل بای دی او د ځان زمين جوړیږي دا ټیک نه ده او اعتراض توجه چې نکاح کې هم مہر پلار حاصلې کنه یار معلومیږي چې نکاح کې پلار عقد دی چې نابالغ جنې نکاح وکړي چې سره مہر څوک حاصلې پلار نو معلومیږي چې د حق پلار حاصلې عقد څوک دی پلار دی معبر نه دی مړ وې د جنې د بار حاصلې کنه د چا د بار حتی چې جنې یو ته المیر حاصله او به نشه حاصله وله وره او ولایت د قبض د مہر للاب د پلار د پاره دا به حکم الابوه د ابوت په وجه ده د دې وجه نه چې د عقد ده لا به اعتبار انه واقد د دې وجه نه چې د عقد ده ځکه دې کې خو صرف معبر وي الا ترى تنغوري انه به سره چاګه چې لا نشته ویلې کوي ښا انه د اب چې ده لا يملك القبضه دا قبضه مالک نه جوړيږي بعد بلوغ یا چې جنې بالغ شوی وي فلا يصير زامن لنفسه نو بده کې زامن د خپل نفس لپاره نه جوړيږي